بل تپوس کړی دی چې نن سبا په عدالت کې چې کله ښځه د خپل خاوند نه طلاق اخلي نو د هغې خاوند عدالت ته نه حاضرېږي او د عدالت د طرف نه ښځې ته وویلی شي چې ته مطلقه شوې او د خاوند نه خلاصه شوې او خاوند ته د هغې په باره کې علم هم نه آیا دا طلاق واقع کېږي که نه؟ د طلاق د خاوند نه علاوه بل څوک نشي ورکولی، لیکن د نکاح ماتېدو دپاره صرف طلاق نه دی، غټ غټ څیزونه درې دي، یو ته طلاق وی، یو ته خلع وی او یو ته فسخ نکاح وی. طلاق د دې اختیار صرف خاوند سره دی، هیڅ څوک نشي ورکولی د خاوند نه علاوه، نه قاضي، نه بادشاه، نه وزیر، نه صدر، نه عدالت، صرف خاوند ورکولی شي. نه ښځې سره اختیار شته. جاهلیت په زمانه کې دا اختیار ښځې سره و، جاهلیت و تیارې کفر و شرک. دویم خلع ده، خلع سره هم نکاح ماتېږي، لیکن د خلع پیشکش د ښځې د طرف نه وي. ښځه وایي خاوند ته چې تا سره پاتې کېدل نه غواړم او ته ما پرېږده، خاوند ورته وایي زه خو تا ته طلاق نه درکوم، نو ښځه ورته وایي چې زه خلع تا سره کول غواړم، تا چې ما ته کوم مهر را کړی دی 10 لکه روپۍ هغه تا ته درکوم، تا چې ما ته کوم کور را کړی دی پلاټ تی را کړی دی هغه تا ته درکوم، خو ما پرېږده. خاوند ورته وایي ټیک ده. په دې خبره ورسره خاوند راضي شو او بیا چې کوم دی نو د دې ښځې دپاره د طلاق لفظ استعمال نشو د خلع، نو بیا دغه کېدی شي بغیر د طلاق به دا نکاح په دې لفظ سره ماته شي. دریم د فسخ نکاح. فسخ نکاح دې ته ویلی کېږي چې نکاح فسخ شوه، نه خلع ده او نه طلاق دی، هغه عدالت کولی شي او هغه دا طریقه ده چې یو زنانه هغه راشي او په هغې باندې خاوند ظلمونه کوي، نه ورته د ښځوالۍ حقوق ورکوي، نه یې ښځه کوي او نه یې پرېږدي، معلقه ده په منځ کې ژړندره ده غریبه، لکه پیزوان چې چاته واچي او موږي سره یې وتړي. بیا دا ظلمونه په دې خلک هم خبر دی، ګواهان هم پشته. بیا دا عدالت شرعي عدالت دی، د دین نه پوه دی قاضي، هغه د خلکو د ګواهانو په نه تپوسو کې خاوند دی هغه نه راځي، هغه ظالم دی، نو دې ټایم کې قاضي ته او عدالت ته د فسخ نکاح اجازه شته دی چې هغه فسخ کړي، لیکن طلاق نشي ورکولی.